السلام علیکم، څنګه یې تاسو ټول؟ خیرونه دي. به زه تاسو سره زهر نه واله تر ماخوستنه پورې خپل روټین شیر کوم. دا د سهار ټایم دی، چای مې باندې کړی ده او پیړۍ مې جوړې کړې دي، ورسره مې املیټ دپاره هم تیاری کړی دی. نو ناشته کې به زه دا پخوم. زما ناشته کې کله براون بریډ وي او کله روټۍ وي، سپوره روټۍ وي. نو نن مې روټۍ ته زړه کېدو، مې روټۍ به وخورم. ناشته وشوه، لوښي مې وینځله. نو ماسپښین دپاره مې کدو راواخیستو. هسبینډ مې ماله کدو پوخ که، خو بغیر تیلو نه. ډایټینګ یې شروع کړی دی، نو بس ماله بغیر تیلو نه سیزونه پخوه، که سبزیان یي، وریجې یا روټۍ یي، هر څه بغیر تیلو نه وې پخوه. هسې خو زما کوشش وي چې زه هر یو سالن په لږو تیلو کې پخوم، خو بیا هم وړو دپاره کله ناکله ډېر تیل والا سیز پوخ کړم، نو هغه مې بیا هسبینډ نه خوښوي. خو مې راشه نن به تاله بیل کدو پوخ کړم او ځانله به مونږ بیا نور څه پاخه کړو. کدو مې سپین کو او دې نه به دا منځ دا زیړ شان چې دي دا به لرې کړو، بیا به یې نری نری کټ کړو او وبینځو. هسې خو دا کدو زما هم فیورټ دی، زما ډېر زیات خوښ دی. زما دا سالن کې هم خوښ دی او رایته مې ولم ډېره زیاته خوښه ده. زه دا کله داسې شوروا والا شان پوخ کړم او کله پکې دال اچوم. نو ما سره دال پراته دي، هغه هم خوټ کېدلي دي، دې کې به زه هغه هم اچوم. نو دا به زه بغیر تیل نه څنګه پخوم، ویډیو پوره وګورئ. دلته مې کدو سپین کو ومینځو، اوس په دې کې چې کوم پیاز ټماټر اچوم هغه به هم نری نری کټ کړم. دا مې هم ښه پاک وینځله، ورسره یو شین مرچکې هم دی، دا به ول نری نری کټ کو ځان ته. نو دلته مې دا هر څه ځان ته تیار کړه. اوس به پریشر کوکر راواخلو، اول به ورته کدو ور واچو، بیا به ورته داسې 2-3 ګیلاسه اوبه ور واچو چې دې کې دا کدو ښه مزېدار پوخ شي. پیاز ټماټر او دا مرچکې پکې ور واچو، ورسره پکې دا سیمپل مسالې واچو. اوس به یو پیره ولړو راولړو، سر به پې کېږدو او داسې 10 منټو دپاره به دې له پریشر ورکړو. زه چې هره ترکاري پخوم هلدي پکې لازمي اچوم. هلدي ډېره زیاته ښه وي، دې سره کله چا وجود کې څه زخم وي نو هغه بالکل ښه کېږي. وایي هلدي داسې څیز دی چې هغه پورانه زخم چې کمي هغه هم ټیک کوي. 10 منټه بعد مې سر لرې کو، نو کدو ښه مزېدار پوخ شوی دی. دې کې به مونږ اوس دا چڼۍ والا دال ور واچو. دا مې هم هسبینډ له پخ کړي وو په دې طریقه، څنګه چې مې دا کدو پوخ کو په دې طریقه مې هم دا دال پخ کړي. نو بس دا پراته، مطلب دې کې هم تیل نشته، بس تش خوټ کولي مې دي او پیاز ټماټر او مسالې مې ته دغه شان ور اچولي دي. دا به په دې کدو کې ور واچو. دې سره به د کدو دا شوروا چې کومه ده دا به هم ټینګه شي او ډېر زیات خوندور به شي. اوس به دا دواړه یو ځای داسې 5 منټ دپاره پاخه کړو چې دا شوروا هم راټینګه شي او د دې دواړو دا مسالې یو بل کې ښه مکس رامکس شي. نو اخره کې پکې لږه شنه دڼیا ور واچو او داسې نیمه چمچ به پکې ګرمه مساله ور واچو. یو پیره به یې ولړو راولړو او ګیس به پسې بند کړو. نو دا د کدو مزېداره ریسیپي هغه هم بغیر تیلو والا. نو ملګرو تاسو دا وګورئ، د دې پته لګي چې په دې کې تیل نشته، څومره دا مزېدار ښکاري. نو دا دی د دې فاینل لوک. هسبینډ چې ورکوم نو هغه ته په پاسه لږ شان زیتون تیل واچوم. نو وړولو مې ورکړو، هغوی ته پته هم ونه لګېده چې دې کې تیل شته یا نشته. وایي ترکاریانو کې چې دې ټیسټ د مسالو نه راځي، د تیلو یا غوړو سره نه راځي. نو هسبینډ مې سره دا روټۍ خوري، دې کې السي ده او نور هم بیج دي، مطلب دا فایبر والا روټۍ دي او دا ګلوټن فری دي. نو بس وایي د جولای دا میاشت چې ده د ډایټینګ دپاره ډېره زیاته بیسټ ده. کوشش کوئ چې په دې کې واک ډېر کوئ، لیمو والا اوبه څکئ، لیمو پانې چې ورته وایي، او ورسره د خپل خوراک هم خیال ساتئ، مطلب ډېر اویلي سیزونه یا فرای سیزونه مه خورئ. نو هسبینډ مې د دغې روټۍ سره وخوړله او ما د وریجو سره وخوړل. دا مې سبزی والا وریجې پخ کړي وې، نو ما ځان ته په دې راواچول او لږ شان مې زیتون تیل پې واچول، سم خوند یې کړی. مازدیګر چای چې مې وڅښله، لوښي وغیره مې وینځله، نو بیا مې ماخوستن دپاره چکن آلو باندې کو. چکن آلو چې مې پوخ کو نو هسبینډ مې په دې کې تیل شته او دا مې وړو دپاره پخ کړی دی، تیل مې پکې لږ اچولی دي. نو بس دې نه یو وډوکي وخوړلو، خو زه وې ماله نور څه پاخه کړه. نو هغه دپاره مې د چڼۍ او مسور دال نه ډوسه پخه کړه. دا مې د چڼۍ دال او مسور دال 3 غنټې مخکې خوشته کړي، بیا مې په جوسر باندې واله. په جوسر کې چې مې وهل نو لږه شان مې پکې مالګه واچوله او لږه مې پکې اوږه واچول. دې سره د دې ډوسو ډېر زیات خوندور ټیسټ راځي. موږ ورته ایشلي وایو، دا انډین ورته ډوسې وایي، خو خیر دې کې لږ ډېر فرق وي. زموږ ایشلي چې کمي هغه سافټ وي او دا ډوسې بالکل وچې وي. ماسخوتن ډوډۍ چې وخوړی شوه نو بیا مې قهوه پخوله. نو دا چې ما هغه هیبسکس راوړی و، مې راشه نن د دې دا قهوه پخه کړم. دلته مې داسې 3 کپه اوبه راواخیستلې، اوس پکې 4 ګلونه د دې هیبسکس واچوم. دا ډېر زیات تراوی نو 4 ګلونه پکې سیوا نه ور اچوم. دا چې کله ښه وخوټ کېږي نو د دې دا کلر به بالکل ریډ شي. نو سهار چې ما ناشته تیارول، زما دا چوله څنګه وه او پوره ورځ چې مې پخلی وکړو، اوس ورته تاسو وګورئ چې دا څنګه ګنده شوې ده. نو دلته قهوه زموږ بالکل تیاره شوه، ګیس په پسې بند کړو، کپونو کې به یې واچوم. موږ هم داسې څکو، که تاسو غواړئ دې کې چیني هم اچولی شئ او که غواړئ نو چې کپونو کې واچئ ځان ته پکې لږ شان ګبین هم اچولی شئ. خو ما پکې چرته هم چیني یا هني نه دي اچولي، ځکه چې موږ ټول کور والی هم داسې تریو څکو ده. نو دا ګورئ څومره ښکلی ریډ کلر یې دی، سم د روح افزې شربت ښکاري. قهوه چې مې وڅکل نو بیا ماشوم وایي ماله یو ایګ پوخ که،
طبیعت یې ټیک نه و، سیخنی غوندې وهلی و. نو هغه مې یو هګۍ کېښود خوټ کېدو. نو هګۍ چې موږ کله خوټ کوو اکثر ماته شي. که تاسو پکې د نیمبو یو ټوکړه ور واچوئ دې سره دا بالکل نه ماتېږي. نو مالګې سره هم دا نه ماتېږي او د نیمبو د ټوکړې سره هم نه ماتېږي. نو د هغه هګۍ والا اوبه مې لږ شان په دې چوله باندې ور واچولې، ډېره زیاته ګنده شوې ده. معده به لږه پسته شي د دې ګرمو اوبو سره. نو د سملاستو نه مخکې چې تاسو خپل کچن بالکل صفا سوتره کړئ او بیا وده کېږئ نو ډېر زیات ریلیکس خوب هم درځي او سهار چې پاسئ کچن کې به بدبو بالکل نه وي. نو دلته مې لوښي وینځله او چوله باندې مې ګرمې اوبه اچولې وې، دا راته هم ښه راخوشته شوه. اوس به دا صفا کومه. زموږ واړه چې څو پورې ایښي نو بس څه نه څه خوري. نو که هغه 12 بجې هم وي، نن سبا چوټیانې دي وړو کور کې دي، نو بس دا نه وي چې شپه ده یا ورځ ده، خو بس لګیا یې اړامې څه نه څه کوي. که تاسو ځان له دا یو څو عادتونه جوړ کړئ، مطلب چوله صفا کړئ، لوښي صفا کړئ او پوره کچن ځان ته صفا کړئ او بیا وده شئ، سهار راپاسئ او کچن ته انټر شئ، نو ستاسو به دا زړه سم خوشحالئ چې شکر دی کچن خو راته صفا سوتره دی. چې کچن صفا وي نو بیا زړه غواړي چې پخلی پکې وکړم، خو چې ګنده او یو خو انسان د خوب وي بیا یې مازغه کار نه کوي، وایي چې څه پاخه کړو څه وکړو، اول دا کچن صفا کړو که ناشته تیاره کړو. او زما بالکل نیغ وخت چې لوښي به ماته کچن کې څښا پراته وي او زه به لاړ شم اوده شم، زه چېرته هم داسې نه کوم. ځکه چې کله موږ لوښي ګنده پرېږدو په سینک کې او سهار راشو نو د پوره کچن کې سم څښا سمیلي او ماشي او مچان پې هم بڼېږي. نو د انسان زړه نه غواړي چې زه دې کچن ته ورشم. او هسې هم صفایي وایي نصف ایمان دی. نو کوشش کوئ چې ځان ته کچن ښه مزیدار صفا کوئ، هغې نه بعد ځای وده کېږئ. یوازې کچن نه، پوره کور صفا سوتره کوئ بیا وده کېږئ. خو دا کچن داسې ځای دی که نه چې دلته زموږ ټایم ډېر وي، مطلب د ښځو ډېر ټایم په کچن کې تېرېږي. کم چې جاب نه کوي کور کې نو بس ناشته شوه، د غرمې روټۍ شوه، چای شو، ماشومان دپاره خوا دې خوا پخول شو، مطلب د ښځې ډېر ټایم په کچن کې تېرېږي او چې ګنده وي نو بیا خوند نه کوي. دلته مې هر څه بالکل صفا سوتره کړه، خپل ځای ته مې ورسوله. اوس به زه وده کېږم، اوس به ما له ښه ښکلې پرسکونه خوب راشي. زما کچن ماشاءالله وګورئ څومره نیټ اینډ کلین شو. نو دا و زما د سحر نه واله تر د ماسخوتنه پورې روټین. که ستاسو زما ویلوګ خوښ شوي نو په دې خبر زما چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم یې خپل خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترې هم خوندونه واخلي.